صلوات و سلام فرمای من سب نبیا فقتلوا، څوک چې د نبی په شان کې ګستاخی وکي نو فقتلوا قتل یې کوي. دا سلسله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دور نه راواله تر د اوسه پورې چا چې ګستاخی کړې ده هغه وخت کې الله رب العزت یو غازی پیدا کړی، هغه وخت کې الله رب العزت خلکو ته پیدا کړی او دا خلک د مخ ته ځمکې نه ختم کړي. ګوره امیه ابی ابن خلب دا منافق او دبر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی کوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لاس مبارکونه څوک مړ نه دی، صرف دغه یو کافر ابی ابن خلب چې دبر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی کوله او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل قتل کړی دی. دغه رنګ بشر منافق یو انسانو دبم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی کوله. په 3 هجری کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا مردار ک. دغه رنګ ابو جهل دا په جنگ بدر کې معاذ او معوذ رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دیو قتل ک، مردار ک. دغه رنګ او امیه ابن خلف دبه ګستاخی کوله. دا حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په 2 هجری کې داغه د لاسونو مردار شوی دی، امیه ابن خلف. دغه رنګ عاصمه یو یهودنه ښځه وه، عاصمه دبه ګستاخی کوله. یو ړوند صحابي عمیر بن عدي رضی الله عنه هغه د لاسونه دا قتل شوی دی. هغه د لاسونه دغه زنانه چې کومه ګستاخنه وه او یهودنه وه دا مرداره شو، قتل یې کړه. دغه رنګ ابو حفق یو سړی و دبه ګستاخی کوله. دا عمر رضی الله تعالی عنه او بعض خلک وایي حضرت سالم رضی الله تعالی عنه دا قتل کړی دی، مردار کړی دی. بهرحال ډیر تاریخ داسې دی چې تر د اوسه پورې چې چا ګستاخی کړله الله رب العزت دغه د مخ ته ځمکې نه ورکړلي. یو غازي ته الله رب العزت پیدا کړی دی. څو ورځې مخکې یو عیسائی ګورنر ریجی پال هغه ګستاخی وکړه. نو هغه وخت کې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله هغه راپاڅېد او قتل یې که، مردار یې که. د هغې نه وروسته راجپال ګستاخی وکړه. نو بیا غازي علم الدین شهید رحمه الله هغه راپاڅېد او هغې قتل که او مردار یې که. دغه رنګې مخکې سلمان تاثیر ملعون هغه ګستاخی وکړه. نو دغه رنګې ملک ممتاز حسین قادري صاحب رحمه الله هغه راپاڅېد او قتل یې که، ویې ویشته، مردار یې که. بیا د هغه نه وروسته په کوټ کې او په عدالت کې یو کس د نبوت دعوه وکړه قیدیاني. نو غازي فیصل خالد راپاڅېد او ویې ویشته او قتل یې که. څو ورځې مخکې یو بل کس ګستاخی وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې. نو سید خان غازي سید خان هغه په زړه کې الله واچوله او هغه کس یې مردار کړ. ګوره دا تاریخ ډېر د مخکې نه را روان دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من سب نبیا فقتلوا، څوک چې نبي ته کنځل وکړي، څوک چې د نبي په شان کې ګستاخی وکړي نو فقتلوا، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قتل یې کوي. ډېر خلک به داسې تاسو به د هغوی نه اورېدلي وایي یاره 3 ورځې ټیم به ورکې، څوک 2 ورځې ټیم به ورکې، څوک څه وایي څوک څه وایي. خو اصل خبره دا اصل چې کله د نبي په شان کې ګستاخی کېږي او اسلامي حکومت نو دا سړی مرتد دی، ټیم به ورکې. خو چې کله داسې ملک لکه پاکستان دی او داسې څوک ګستاخی وکړي لکه پاکستان کې چې مثال په طور څوک ګستاخی کوي نو دلته چې ګستاخی وکړي نو بیا ته په اعلی ترین میرټ باندې هغې ته دغه رنګې اتارټي میلاویږي، دغه رنګې ګاډو له ورکوي، بار ملکونو تیلیږي. نو داسې ملک کې بیا چاله ټایم ورکول، 3 ورځې ټایم ورکول، دوی دا نشته، ډایرکټ قتل دی. دغه رنګې دا دې عبارت ته من سب نبیا فقتلوا شامل د لاندې دا عبارت تاسو وګورئ دلته شته چې څوک کنځل وکړي، څوک ګستاخي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې وکړي نو ډایرکټ پې قتل، ټیم دیو ته ونه ورکړي.